بسم الله الرحمن الرحیم. زه موحد ګل او تاسو ګورئ پیام خیبر. ملګرو نن د پېښور په ډینس پلازا کې چې کوم د شیراز ارینا په حال کې نن یو پروګرام منعقد شو. په هغه پروګرام کې موږ سره د منشیات حوالې سره هغه پروګرام چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امین ګنډاپور صاحب هم پکې مهمان خصوصي و او په هغې کې ورسره زموږ کمشنر صاحب ریاض مسعود صاحب هم پکې هغې کې مهمان خصوصي و. د هغې د پروګرام وینا په مطابق مطابق معنی چې کم صحتاب کم د نشې نه پاک ملګري وو هغه تقریبا 1241 کسانو د هغې صحتابۍ د هغې هغه وکړو او مختلفو ایونټونو کې دا کم چې د نشې په مرض کې مبتلا او کم چې د نشې په حرص کې ظاهري لکو د هغې په کم چې صحتاب شي د هغې په هغه کې نن تقریبا مختلف ایونټونه پکې وشو چې په هغې کې د کراټو ایونټ و په هغې کې د نور ځینو ایونټو د دې پروګرام کتلو دپاره چې کوم دې کې څه هلې ځلې شوي د هغې د نورو کتلو دپاره मंग सर ओसे आज जो है पासिंग आउट थी तकरीबन हमारे फेज़ 3 के जिन लोगों का हमने इलाज किया आज उनकी पासिंग आउट थी और अल्लाह की मेहरबानी से जिन लोगों का इलाज हुए आज वो अपनी फैमिलीज़ की तरफ वापस लौट रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्लान हमने बनाया है इसमें इनको ट्रेनिंग भी दी गई है 4 महीने का इलाज किया गया है इनका 6 महीने का फॉलोअप भी है और साथ में इनको इंशाल्लाह रोज़गार के मौके भी दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी में वापस गए और दोबारा नशे की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि इन पर पूरी नज़र रखी जाए और नशे की तरफ दोबारा ना जाएँ। इसके अलावा पूरे सूबे के जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है मेरे वज़ीर आला साहब ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है सेहत कार्ड में इसको डालने का। उसके बाद पूरे सूबे में ये लोग अपना इलाज करा सकेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरा सूबा जो है वो ड्रग फ्री हो जाएगा। ये तो तीसरा फेज था, चौथा फेज कब शुरू? चौथा फेज का टेंडर लग चुका है कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर हमारी गाड़ियाँ फिर रही होंगी अगर कोई नज़र आएगा डायरेक्ट तो उसको पिक किया जाएगा और उसका इलाज कराया जाएगा। ډیره زیاته مینو مننه سپیشلی د مبارکباد حقدار چې دی هغه زمونږ صوبایي حکومت ته د هغې سره تړلې څومره ادارې چې دي چا چې په دې کې محنت کړې دی هغه ټول مبارکباد لایق دي او زه به د ووایم چې نن د 1239 پیشنټ علاج نه یعنی غازی نن ورته مونږ به ویو پیشنټ ورته نشو ویلی د هغې علاج نه بلکې نن د 2480 خاندانونو کورونو ته سکون میلاو شو ځکه چې کم بچي نن دوی ته په لاس ورکړی شو نو هغه د نن نه څلور میاشتې وخت کې په پاټلو باندې د پلونو لاندې په ډیرانونو باندې په ډېر ګنده حالات کې پراته نن الحمدلله د هغې اکټیویټیز د هغې چهرې د هغې رونق او د هغې په مخونو باندې هغه رڼاګانې تاسو ولیدې او د هغې د خاندانونو په مخونو باندې هم هغه رڼاګانې تاسو ولیدې او هغې دپاره چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا کم اعلان وکړو نو هغه هم زه به ده ووایم چې یو ډېر غټ سټیپ یې اوچت کړو بل د هغې د ټول نه غټ اعلان دا دی چې یاره د پېښور صرف ډرګس پرې پېښور نه بلکې دا مهم چې دی دا مونږ ایکسټینډ کوو پوره صوبه کې نو زه به درته ده ووایم چې ټولو عوامو ته زمونږ دا خواست دی چې هغې په خپله کوڅه کې په خپل چم محله کې څوک چې ډرګس مافیا دي ډرګس خرڅوونکي دي چې د هغې مخنیوي وکړي او کم بچي چې هغه په ډرګس کې مبتلا دي هغه نشه کوي نو پکار دا ده چې هغې هغه ایډمنسټریشن چې کوم لوکل انتظامیه ده هلته تحصیل اے سی یا ډسټرکټ کې اے سی ډي سی وغیره څومره هم چې دي چې هغې ته ورسوي او د هغې په وساطت سره وزیر اعلی صاحب ته دا خبر راورسوي نو هغې بقول د هغې چې یاره مونږ به د دې پرېله مونږ سره جی ټوټل 160 کسانو او 160 کې تقریبا 17 کسان پاتې دي چې هغه انټریس وو هغه هم ان شاء الله 2-3 ورځې کې مونږ خپل فیملیز ته هینډ اوور کو بقایا ټوټل چې دی هغه 143 فیملیز ته مونږ خپل پیشنټ چې دی هغه هینډ اوور کړ سیو لایف فاونډیشن حواله سره بزده وایم چې دا زمانہ دا زما د سټاف دا زما چې ما سره زما د رونه ولاړ دي دا زما مټي دي دا زما چهره ده او سپیشلی بزده وایم چې کم غازی نن دغه شو نو دا زما غازیان دي دا زما بچی دي ټیک شو د دې بچو په وجه سره نن زه دلته ولاړ یم زما دا کم ایوارډ چې دا کم خوشحالي چې دا زه د دې بچو او د دې سټاف او د هغه خلکو په نوم کوم چا چې په دې کې محنت کړي کو ته دا وایم چې دا ذمہواری صرف د حکومت نه ده او نه مطلب د ادارو ده دا ذمہواری زموږ د عوام هم ده
چې هغه په خپل چم محله کې کم غلط خلک چې دي چې هغې مخنیوي وکړو او دا نه چې موږ چا سره جنګ جګړې وکړو چې د هغې په دغه کې موږ چې کم بچي په دې علت کې مبتلا دي چې هغه موږ راولو مختلف ریهب سنټرو ته او د هغې علاج وشي او بیا هغه د ښه معاشرې د یو ښه فرد په حیثیت سره بیا هغه خلک چې کم ډرګز ایډکټ وو چې هغه د معاشرې خدمت وکړي. تمام والدینو ته به زما دا خواست وي دا پیغام وي چې په خپلو بچو باندې نظر ساتئ ځکه چې نن سبا په هر ځای کې ډېر په اسانتیا سره نشه ملاویږي. خپل بچي د خپلې چاردیوارۍ په دغه کې وساتئ او په خپل بچو باندې نظر وساتئ او هغه د دغه غلط خلکو نه لرې وساتئ. جی ډېره مننه اختر بھائی چونکې د میډیا ډېر غټ کردار دی زموږ په دې ایونټ کې نن دلته زه تاسو اپریشیټ کوم چې تاسو راغلي وئ دلته. سیو لایف فاونډیشن بالکل یو با اعتماد اداره ده او دې کې چې کوم علاج معالجه وشوله د پیشنټ یقینا د چانه پټه نه ده. نن تاسو زموږ دا کارکردګیو کتله د مکس مارشل آرټس حوالې سره چې کوم ډیمو موږ پیش کړله یقینو کوي زموږ جینون چې کوم پلیران دي موږ نه دي راوستي دا همدغه غازیانو چې نن دي د فن مظاهره وکړله. غني ما سره دا دی ولاړ دی د صوبې سیکرټري هم ولاړ دی عنایت خان صاحب او ما دې ته ویل چې یار دا جینون نه خایو دې ځله به موږ ورته همدغه چې کوم اډیکو د ډرګ که نه جي دا به ورته خایو دا نن چې غازیان شوي دي. نو نن د دې غازیانو تاسو پرفارمنس وکتلو ماشاءالله تاسو هم چې د کیمرا په د وسادت سره ټولي دنیا وکتلو. نو نن زه ډیر زیات خوشاله پدې ما چې دا ګلونه چې دي دا زموږ د ملک مستقبل دی او نن موږ یو داسې کار وکړلو یو داسې بوټي مو کرلو ان شاء الله الرحمن چې دا بوټي چې دینو مخکې به زموږ د ملک لپاره به ډیر سکی لګي. تاسو ډیر خاص سوال دی اختر بھائی زموږ څومره پیرنټس دي هغوی ته دا میسج دی چې تاسو څومره کوشش کوئ خپل دی بچو باندې چیک بیلنس ساتي او د غلطو نه منې کوي پوه شوئ چې سیدې لار ته سیده کوي. دې سره سره چې د سپورټس لازمي تاسو چې دی نو یو داسې عادت واچوي د خپلو بال بچ کې که هغه یا جنۍ وي او کاله کې نو د سپورټس ډیر زیات ضرورت دی. د نشو نه بچ کېدو دپاره واحد یو حل سپورټس دی او د سپورټس نه باندې یو حل دا دی مونځ او دس چې مونځ او دس وي نو انشاءالله دی به الله ته سجده باندې او د الله یادونو کې به وي او سپورټس ځکه زه بار بار یادوم چې سپورټس سره سره چې دی به بالکل داسې به وي چې لکه نن دی زموږ د ملګرو ګلونو پرفارمنس تاسو وړاندې وځي. ګورئ د خیبر پښتونخوا په دې سطح باندې او د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې به دا ووایم چې نن 2500 قریبا غازیان چې کوم دي هغوی نن فارغ شول د دې علاج معالجه وشوله. دا هغه ګلونو هغه شهادتګانو چې دوی په ډیرانونو کې لت پت پراته او د دې ډیر په ښایسته او ښکلې او احسن طریقې سره په مختلفو سنټرو کې علاج معالجه وشوله او نن د هغوی زموږ دا د وړاندې ولاړ دي د دې چهرې داسې ماشاءالله حشاش بشاش دي. دا هغه ځوانانو چې کله دوی وشول نو د دوی مور پلار سر وتړلو چې یاره موږ دا لکه نارینه اولاد الله پاک راغلو خو دوی داسې سوسایټي جاین کړه چې دوی لاړو نشو ته په نشو کې دوی لت شو. نو نن چې د صوبایي کم ګورنمنټ دی امین علي ګنډپور صاحب او دې سره زموږ کمشنر صاحب او دې کې بیا خصوصي کردار زموږ د سیو لایف فاونډیشن چې هغوی دا کسان راوچت کړل او دلته یې راوستل د دوی ښه طریقې سره علاج معالجه وشوله او دوی به نن خپلو کورونو ته په ډېر احسن او ښه طریقې سره لاړ شي او دوی دا عهد وکړو چې موږ به د معاشرې یو ښه شهریان جوړېږو. جی زه به بالکل دا وایم چې تاسو بالکل چیک اینډ بیلنس ساتئ په دې خپلو بچو باندې. نن سبا چې کوم دا ماحول جوړ شوی دی او هر طرف ته زه وایم چې نشه ده او بې سکوني ده غلا غلطي ده رهزني ده ډکیتي